داسې لږ سنگل ګاډی نو بیا خامخا چین لګول ټایر چین لګول هغې ته ډېر انتهایي لازمي دي. بوډۍ کمر کالام کې موجود یم. اوس هغې ته پکار دی چې څوک هم راځي نو پکار دی چې 4x4 ګاډي خامخا وي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، دا مهال زه د سوات په یو ښکلې وادۍ بوډۍ کمر کالام کې موجود یم او دلته کې د ګلیشر د راتلو نه پس چې کوم روډونه بند شوي د هغې دپاره دلته کې زموږ پولیس چې کوم وروڼه دي هغوی 24 غنټې شپه ورځ هغوی دلته ډیوټي کوي. د هغوی نه پوښتنې کوو څومره مشکلات دي دلته کې خلکو ته څومره مشکلات دي، تاسو پکې څومره هلې ځلې وکړلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کله چې برابري شروع شوې ده د علاقه باندې او بیا د ګلیشر راغلی دي نو زمونږ ډي آی جي صاحب ملکان رینج ډي پی او صاحب سوات اس پی صاحب اپر سوات او زمونږ ډي اس پی سرکل مدین جناب اکبر ایت خان صاحب هغه مسلسل موږ سره په رابطه کې دي او هغه وایي چې هر قسمه سیلانیان د علاقې ته راغلي دي یا مقامي کسان دي د علاقې د هغې سره هر قسمه تعاون شپه ورځ جاري ساتي. نو د دې خلکو خدمت کې موږ راځو تقریبا 24 غنټې زه او زما د ملګري کم زما سره ځوانان دي دا 24 غنټې په دې روډ موجود دي. اول برابري مسله وه، اوس دا چونکې دا ګلیشر راغلی دي نو دې کوم شپه ورځ ته ګاډي ماډي نښلي زما د ملګري موږ سره په خپله سره دیکه لګو دې نه وباسو کوشش کوو چې یاره دلته کوم میلمانه راشي چې یاره هغه مایوسه لاړ نه شي او د هغې زموږ د افسران بالا ټوټل حکم دی چې یاره د هغې سره هر قسم تعاون چې را جاري ساتئ. کوم خلک چې دلته کې راځي او هغوی تاسو هلته کې دا ورته وایي چې مزه یا چینج ولګوئ څه احتیاطي تدابیر ورته څه بیانوئ؟ او بالکل چې مونږ خو ټوټل چې څومره راځي کوم چې سنگل ګاډي دي نو چې دلته د کم از کم مانکیل ایریا کې اوس فلحال اول خو بحرین نه بره بغیر چین نه او یا 4x4 ګاډي نشو راتلی. اوس هغې ته پکار دی چې څوک هم راځي نو پکار دی چې 4x4 ګاډي خامخا وي، که نه داسې لږ سنگل ګاډی نو بیا خامخا چین لګول ټایر چین لګول هغې ته ډېر انتهایي لازمي دي. او څه ګڼئ تر څومره وخته پورې به دا کوم مسله چې دلته کې دا کوم ګلیشر چې راغلی تر څومره وخته پورې به دا صفا شي؟ انشاءالله دا خو به درې څلورو کې انشاءالله کلیر شي. امید دی که موسم اجازت ورکړو ځکه پته نه دی دوباره بیا برابري شروع شي نو دا ګلیشر دوباره بیا هم د راتلو خطره ده او دې باندې کار شروع دی چې 24 غنټې زم د ملګري هم لګیا دي نیچې والا دي ای سی صاحب په خپله راځي د دې نګراني کوي. خو مسله دلته ټریفک جمع شي میلمانه مریضان تکلیفي نو چې کله موږ هغې ته لږ لار ورکړو نو بیا هغې دي کې اکثر ګاډۍ ماډۍ ورخلي هغې سره هغه ټایم ضایع شي وخت ضایع شي نو کار کولو کې لږ مشکلات پیش کېږي. نور خو تاسو په دې ځای باندې ډیوټي کوئ، څه ګڼئ چې دلته کې نور یا ګلیشر یا نور څه خطره شته دی؟ بالکل چې یو خو دې نه مخکې راغلی او جاخ مقام تاسو کیدای شي کتلی لاره کې هغه کلیر شو او یو دا ځای دی نو دا د مقامي خلکو وینا ده چې دا بار بار اکثر هم راتلی شي کیدای شي دوباره بیا راشي نو دا مشکلات سره د دې مخه کیدای شي نو انشاءالله تعالی چې څومره مو آینده کسان راځي دلته څوک برابري د سنوفال کتو دپاره راځي نو چې احتیاط تدابیر اختیاروي او کم از کم دې ایریا کې ډېر زیات احتیاط کوي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، دا و اسماعیل خان د کالام پولیس والا هغوی هم دلته کې شپه ورځ په دې روډ باندې ډیوټي کوي. د هغوی خبرې تاسو واورېدلې. هغوی دغه کوم چې کوم سیلانه خلک چې دي کوم چې د سنوفال لیدو لپاره د واورې کتو لپاره دلته کې راتګ کوي نو هغوی دغه غوښتنه کړې ده چې دلته کې که تاسو راځئ نو چینج په ګاډي ته لازمي اچوئ او نن سبا چې کوم د بوډۍ کمر پورې دا کوم لار چې کوم ده دلته تاسو په اسانۍ راتلی شي و دې نه اخوا چې تاسو کوم سفر کوئ نو تاسو بغیر د چینج نه بغیر د ګرم کپړې به هم لازمي ځان سره وړئ ولې چې دلته کې موسم چې کوم دی هغه -سنټیګریډ کې دی.